چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره قربانی جایز ده او کنه جایز؟ جواب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره قربانی حضرت علی صاحب چې کړې ده د دې معلومه ده شو چې قربانی ول کول جایز دي. یعنی د نبی علیہ السلام سره مینه ده، د رسول الله سره محبت ده، او چې په نبی علیہ السلام درود ویما نو نن پکې مالی قربانی کوم او نبی علیہ السلام له قربانی کوم، نو د نبی علیہ السلام درجه په دی اوچتیږي. یعنی به طور مثال ټول امت دی او ټول امت یو عرب دی، یو عرب قربانیان نبی علیہ السلام له ورکړلې وکړلې د رسول الله مرتبه پیوچته شوله. نور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمون قربانو ته محتاج نه دی، نه نبی علیہ السلام چې ته ګناهګار دی چې دغه ګناه په دې باندې وکم شي، البته دغه مرتبه په دې باندې اوچتیږي. څنګه چې موږ پر رسول الله باندې درود وایو او د درود په وجه باندې دغه مرتبه اوچتیږي، نو په دې قربانو دغه مرتبه اوچتیږي. البته څه ضروري خبره نه ده، ښه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عقیدت پرځونې وړاندې کوي، نو هغه درود لیږي، اهتمام دی کوي او دا قربانۍ دا داسې وکړي چې ځان له دې وکړي ځان له، او د غریبانو حصه دې پکې وکړي. که یو لو بل قربانۍ کوي د هغې به زه ښه خبرداره چې عام غریبانانو حصه په دې کې وکړي. په کلي کې د غریب دی ته لس قربانۍ په کور کې کوي، یوه وکړه دا باقي پیسې غریبانو له ورکړه. ستا په کلي کې به دوړی مار وي، ستا په کلي کې به څوک هغه به زمیندار وي، د هغه به وس نه کېږي، او ته په یو کور کې شپږ اووه قربانۍ کوي. نن سبا عام طور باندې موږ دا دوه درې کاله چې وشو موږ چې ګورو موږ چا تپوس وکړو څنګه چې قرباني به چا سره علي چې موږ ځان له خپل څاروی لو. نن سبا مستقل طور باندې دا یو ټرند دی چې هر سړی ځان له څاروی لي، او دومره قرباني وشي، دومره قربانۍ چې د هغې قربانو د غوښو د تقسیمولو دپاره د چا سره پراپر تنظام بیا نه، دا طریقه ټیک نه ده چې هر سړی به ځان له بس خیالي او ځان له غوا واغستله او په کور کې که دوه کسان دي او که درې کسان دي او ټول قربانیان یې کوي. د هغې نه غوره طریقه دا ده چې قربانۍ دې کمې وشي او د دې په ذریعې دغه پیسې سړی راوالي او دا د غریبانانو څخه په دې کې تعاون وکړي، په کلو کې یتیمانان د هغوی د پالنه په دې کې وکړي. دغه شانې غریبانان به په هغوی په مدرسه کې په سکول کې سبق ووایي، دغه شانې کونډې به د هغې د خصمانه په کفاله دې په دې باندې وکړي. نو غوره طریقه دا ده زموږ دین د مسلسل د تعلیم و تربیت نوم دی، په دغه باندې د عمل وکړي.